اوس درته آخره کې زه یوه مسله بله بیانومه. بعضې طالبانو د هغو پوښتنه هم کړې ده او دلته نن سبا یو پیر دی هغې په دې مسله باندې چیلنج هم ورکړی دی او تر دې حده پورې غلونه یې کار اغستی دی چې څوک هغه نه مني هغه نجدي دی او هغه وهابي دی. هغې دعا هغه مسله د دعا بعد السنن اجتماعا ده چې اجتماعي صورت کې د سنتو نه پس دعا چې امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړی او لسونه دواړه اوچت کې امام هم او مقتدیان هم اجتماعي دعا غوښتل دغه څنګه دی په شریعت کې د دې څه حکم دی. دغه مسله دومره اهمه نه ده خو افسوس په دې کېږي چې بعضې زمونږ هغه حضرات چې ځان ته صاحب علم او ځان ته صوفیای کرامو طرف ته ځان نسبت کوي هغه دغه مسلې ته ډېر رنګ ورکړی دی او تر دې حده پورې چې که څوک دغه مسله نه مني نو وایي چې هغه وهابي او نجدي دی او تر دې حده پورې چې د مناظرې چیلنج یم ما ته بله ورځ یو طالب هغه راته وښیل دغه سکرین شاټ وایي دغه جي پلانی پیر صاحب دی په دې مسله باندې چیلنج کړی دی چې سنتو نه بعد اجتماعي دعا صحیح ده او که څوک یې نه مني بیا ورسره په مونږ مناظرې کوو. بهرحال الله د مونږ ته د صحیح علم دین سره سره صحیح فهم او صحیح عقل هم را نصیب کی. نو دا مسله دومره اهمه نه ده په دې وخت کې امت ته نور ډېر غټ مسایل در پیش دي خو چونکې اوس دغه مسله پیشه شوې ده نو زه درته مختصرا دغه مسله هم بیانوم. د سنتو نه بعد اجتماعي دعا په دې مسله باندې فتاوجات هم د زمونږ اکابرینو موجود دي او مستقل کتابونه هم په علماو لیکلي دي. مثلا مفتی اعظم هندوستان مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله صاحب د کفایت المفتی هغه یوه ډېره بهترینه رساله په دې موضوع باندې لیکلې ده چې د هغې نام ده النفائس المرغوبه فی حکم الدعاء بعد المکتوبه. النفائس المرغوبه فی حکم الدعاء بعد المکتوبه. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمه الله په دې موضوع باندې یو کتاب یو مختصر رساله او جامع رساله لیکلې ده چې د هغې نام دی استحباب الدعوات عقیب الصلوات. په دې موضوع باندې مولانا نور محمد تونسی قادری رحمه الله د یو عالم تیر شوی دی چې په پنجپیریت باندې ډېره کلکه مطالعه وه او په پنجپیریت باندې ډېر رد پنجپیریت باندې ډېر بهترین کتابونه لیکلي دي. مولانا نور محمد تونسی صاحب د هغه یوه رساله ده په دې مسله باندې زبدة التحقیقات فی اثبات الدعاء بعد المکتوبات. زبدة التحقیقات فی اثبات الدعاء بعد المکتوبات. همدارنګې مولانا عبدالمعبود صاحب هغه هم په دې موضوع باندې یو بهترین کتاب لیکلی دی مسلک السادات فی الدعاء بعد المکتوبات. مسلک السادات فی الدعاء بعد المکتوبات. همدارنګې په دې موضوع باندې په دې نه مخکې مولانا هاشم ټټوي سیندي رحمه الله چې دا ډېر بهترین یو لوی عالم تیر شوی دی هغې هم په دې موضوع باندې یو رساله لیکلې ده. د عالم عرب یو مشهور صاحب تصنیف عالم تیر شوی دی شیخ احمد بن صدیق الغماری المغربي هغې هم په دې موضوع باندې طالبانو یو کتاب یو مختصره رساله لیکلې ده. همدقه شان د یمن یو بهترین عالم بل تیر شوی دی شیخ محمد بن عبدالرحمن الاهدل یمنی دې حضرات هم په دې موضوع باندې مختصر رسائل لیکلي دي او دا ټول رسائل د شیخ ټټوي صاحب او د شیخ غماری صاحب او د شیخ اهدل یمنی د دریو وړو رسائل بیا شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله په خپلو تحقیقاتو او تعلیقاتو سره یکجا شایع کړي دي. د هغې رسائلو نام بیا شیخ عبدالفتاح ابو غده رحمه الله ایښی دی ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع الیدین بعد الصلوات المکتوبه. ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع الیدین فیه بعد الصلوات المکتوبه. دا ټول رسائل الحمدلله زما په نظر باندې او د زما په مطالعه تیر شوي دي.
النفائس المرغوبه د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله صاحب رساله مې چې درته وښیله په دې رسالې باندې د هغه وخت څومره اکابرین دیوبندو د هغوی اکثر حضراتو په دې باندې تقریضات او تاییدات موجود دي لکه شاه انور شاه کشمیری صاحب او مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند والا مولانا زازلی صاحب او نور د ګڼ اکابرینو په دې رسالې باندې تاییدات او تقریضات دي دا ټول رسائل چې د ما درته ذکر کړل استحباب الدعوات النفائس المرغوبات زبدة التحقیقات او مسلک السادات دا ټول او دک شان د ثلاث رسائل فی استحباب الدعاء ورفع الیدین فیه بعد الصلوات المکتوبه د شیخ عبدالفتاح ابو غدا په تحقیقات سره دا ټول ما صفا پاڼې مې کتل او د ټول دغه لیکلي دي چې د فرض منځ نه پس دعا اجتماعی دا جائزہ دا بلکہ مستحب دا پاتې شوا سنتو نه بعد اجتماعی دعا نو دی ټولو کتابونو دغه ما چې درته ذکر کړل دی ټولو دغه لیکلي چې د سنتو نه پس اجتماعی دعا نه چرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده نه د صحاباو نه ثابته ده او نه د فقهاو د عبارتونو نه چرته صراحتا یا دلالتا و ضمنا ثابته ده دعا بعد سنن بلکې دې ټولو کتابونو دغه لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه به دغه چې فرض لمونځ به یې کله وکړو بیا به یې سنت کور کې ادا کول سنتو ته به کور ته تلل بهرحال دا خو هغه کتابونه وو چې په دې موضوع باندې مستقل لیکلي شوي دي او که څوک یې تفصیل کتل غواړي بیا د دې کتابونو ته رجوع وکړي په دې موضوع باندې اهل بدعه هم کتابونه لیکلي لکه د زمونږ په خیبر پښتونخوا کې د سیفیان جدید بریلیان چې دي هغه ډیر زیات دي هغه د دعا بعد سنن په اجتماعي صورت سره د هغې اهتمام هم کوي او چې څوک یې نه کوي په هغې باندې رد هم کوي په دې موضوع باندې د تشریحات نابغه په نوم باندې چې د شیخ غلام حضرت سیفی کوم دروس دي په هغې دروسو کې مکمل یو درس موجود دی او ما سره تحریری شکل کې کتابي شکل کې هم موجود دی هغې ډیر کوشش کړی دی شیخ غلام حضرت چې د دعا بعد سنن اجتماعي صورت باندې زه په څه طریقې باندې هم ثابته کړم خو ناکام شوی دی او اسې عبارتونو کې تور مړور کړی دی نور حقیقت نه دی ویلی په هغې زه درته مخکې راځم طالبانو دا خو هغه رسایل و چې په دې موضوع باندې مستقل لیکلی شوي دي اوس درته زه د خپلو اکابرینو فتاوجات پیش کوو بیا چې کله مونږ د اکابرینو دیوبند فتاوجات پیش کوي بعضې خلک بیا مونږ ته وایي دیوبند د چا ذاتي جاګیر نه دی چې څوک تاسو خوښوي پکې دننه کوئ او څوک مې خوښوي ځینې وباسئ ذاتي جاګیر د چا نه دی مونږ دا وایو چې حقیقت دغه دی چې دیوبند د چا ذاتي جاګیر نه دی دیوبند د یوې عقیدې د یوې نظریې د یو فکر او د یو سوچ نام دی چې څوک هم په هغه عقیدې او په نظریې باندې برابر وي هغه دیوبندي دی او چې څوک په هغه عقیدې او په نظریې باندې برابر نه بیا هغه دیوبندي هرګز نه دی دیوبند چې څنګه د چا ذاتي جاګیر نه دی همدک شان د غلو ډرم هم نه دی چې څوک راځي بیا دلته ګندګي غورایي او چې څوک ځي بیا نه دیوبند د یو سوچ او د یو فکر د یو عقیدې د یوې نظریې نوم دی بس چې څوک په هغه عقیدې برابري همدا خو هغه خبره ده حکیم الامت تانوی صاحب رحمه الله ملفوظاتو کې مې ورس کتل بیا چا حضرت لیکلی وایي خلک وایي چې ملایان خلق مسلمانائی و کافرائی چه پلانے کافر پلانے کافر پلانے کافر بیا حضرت جواب کڑو وہی مولوی کسی کو کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں ملایانو کار دغه ندی چې څوک کافر جوړ کی کافر خودی خپل عمل نشوي د خپل عملو په بنیاد باندې د خپل عقیده او د نظریه په بنیاد باندې د مولا کار صرف دغه چې تا ته وخی چې دا پلانې سړی کافر دی او په جمع د مسلمان کې تا ته دوکا درکوي دې نه ځان خبر همدک کشان دیوبند د چا ذاتي جاګیر نه دی چې څوک غواړي بیا د دیوبند کې څوک وردننه کوي او څوک غواړي بیا د ځینې وباسي البته دیوبند د یوې نظریې او د یوې عقیدې نام دی که یو سړی د دیوبند په جمع کې د دیوبند خلاف خبرې کوي نو بیا د زمونږ فرض جوړیږي چې مونږ هغه عوامو ته وروښیو د هغې حقیقت ښکاره کړو نو بهرحال طالبانو په دې خبره باندې ځان پویه کوي
چې دیوبند د چا ذاتي جاگیر نه دی او دی باندې هم ځان پویه کوي چې ګورئ چرته هم د اکابرینو دیوبند په مقابله کې ځان ته محقق ونه وایي. اکابرینو دیوبند تقوا او علم والله که ته 100 کاله تا ته عمر مینده شي او 100 کاله د ستا مطالعه زیاته شي د هغوی تقوی او د هغوی علم ته د ستا علم او د ستا تقوا نشي رسلی. نو څنګه مونږ ځکه دې د وجې نه مونږ دا وایو چې یو مسله اکابرین دیوبند حل کړې ده هغې مونږ ته پکې هیڅ نه دي پرېښي بیا مونږ ته په کار ده چې مونږ هلته خپل تحقیق نه کوو. بهرحال دا خو کتابونه و چې مونږ درته ذکر کړل. اوس په دې مسئلې باندې یو څو فتاوجات د اکابرین دیوبند زه درته پیش کوم. بیا زه تاسو نه دا هیله لرم چې د ستاسو خوښه چې دغه اکابرین تاسو په نجدیت او په وهابیت کې داخلوئ که په دیوبندیت کې داخلوئ. ټولو نه اول علامه ظفر احمد عثماني صاحب د اعلاء السنن او صاحب د امداد الاحکم د حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی صاحب رحمه الله د خانقاه تنبون معتمد مفتی او د تنوی صاحب رحمه الله د علوم امین. علامه ظفر احمد عثماني صاحب اعلاء السنن لیکلی دی، بهترین کتاب یې لیکلی دی. د اعلاء السنن په صفحه 3 جول کې او په صفحه 205 باندې وی ورحم الله طائفة من المبتدعة في بعض اقطار الهند. وی الله در رحمو کی د بدعتیانو په یو جماعت باندې چې د هندوستان په بعض علاقو کې دي. سوی الله در رحمو کی د بدعتیانو په یو جماعت باندې بدعتیانو ته د رحم دعا کول په دې معنی سره چې الله ورته د بدعت نه توبې توفیق ورکي او د سنتو اتباع الله ورله نصیب کی، دا جائزه ده. بهرحال علامه ظفر احمد عثماني سے وی د بدعتیانو کار دغه دی اذا فرغوا من فعل السنن والنوافل. تفصیلی عبارت تی چې کله وای چې دوی د سنتو نه فارغ شي او نوافلو نه فارغ شي بیا امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړی او امام لسونه اوچت کی او مقتدیان هم ورسره لسونه اوچت کی. علامه ظفر احمد عثماني صاحب د اعلاء السنن د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث اغالی کی وی وایم الله ان هذا امر محدث فی الدین وایم الله وی د الله په ذات می د قسم ان هذا چې دغه یعنی د دعا کول د سنتو نه بعد اجتماعي شکل سره محدث فی الدین د په دین کې نوې خبره ده، بدعت ته د دې ثبوت نه د رسول الله نشته نه د صحابهو نشته نه د فقهاو نه. د چا لیکلي دي؟ علامه ظفر احمد عثماني صاحب. زه درته ځان نه وایم طالبانو، د حواله در سره نوٹ کړئ، جلد 3 صفحه 205 وایم الله ان هذا امر محدث فی الدین. اوس براشو دوم دیوبندی عالم شاه علامه یوسف بن نوری رحمه الله د جامع بن نوری ټاون بانی او محتمم اول. د علامه انور شاه کشمیری رحمه الله د علوم امین. علامه یوسف بن نوری صاحب د معارف السنن هغه سوی معارف السنن شرح ترمذی جلد 3 صفحہ 126 باندې علامہ یوسف بن نوری سے وی انما راج فی کثیر من بلاد الهند الجنوبیت الدعاء بکیفیت مخصوصت بعد الرواتب یستقبل الامام. وی د زمونږ د هندوستان په بعض علاقو کې چې دا رواج جوړ شوی دی چې سنتو نه پس به امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړی او بیا دوی لسونه اوچت کی او اجتماعي شکل سره دعا غواړي. علامه یوسف بن نوری سے فرمائی ففی مثل هذا یقال انه بدعت تضمنت بدعات کثیره. وی چې دا داسې بدعت دی چې د ډیرو ګڼ بدعتونو مجموعه ده. دا څوک وایي؟ علامه یوسف بن نوری صاحب. طالبانو درته ځان نه وایم، معارف السنن د حواله در سره نوٹ کړئ، جلد 3 صفحه 126 وی انه بدعت تضمنت بدعات کثیره. وی دا داسې بدعت دی چې دا ګڼ بدعتونو مجموعه ده. او بیا علامه یوسف بن نوری صاحب مخکې عجیبه خبره کړې ده، وی لا ارى لمثل هذا وجهه یوجهه من السنت. علامه یوسف بن نوری صاحب وی د دعا بعد السنن اجتماعي شکل سره د دې توجیهګانې وی ما د رسول الله په سنتو کې تلاش کړي خو ما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د دې دعا کولو هیڅ جواز معلوم نشو. زمونږ اکابرینو شان عجیبو، یوه فتوا هم به دوی بغیر د علم نه ورکول. اول به ښه تحقیق کړو
هغې نه پس لا ارا لمثل هذا وجهه من السنت دا خبره هغه سړی کولی شي چې چا په سنتو باندې عبور حاصل وي. نو علامه یوسف بن نوری صاحب سوی وای دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره دا بدعت دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د دې هیڅ جواز مونږ ته نه معلومیږي. فتاوا دارالعلوم دیوبند جیل 4 فتاوا دارالعلوم دیوبند د دارالعلوم دیوبند ټولنه اول فتوا د دارالعلوم دیوبند ټولنه اول مفتی عزیز الرحمن صاحب دغه فتوا ده جیل 4 صفحه 165 باندې عنوان قائم کړی دی وای بعد سنن و نوافل دعا انفرادا ہے اجتماعا ثابت نہیں. وای د سنت او د نوافل نه پس دعا کول دا انفرادی ثابت ده اجتماعا ثابت نہیں. اجتماعی طور باندې سنت نه پس دعا ثابت نه ده. فتاوا دارالعلوم دیوبند اوس زه تاسو نه تپوس کوم وهابیانو طالبانو چې د فتاوا دارالعلوم دیوبند چې چا لیکلې ده او چا شایع کړې ده مفتی عزیز الرحمن صاحب هغه وهابي و هغه نجدي و. آیا مونږ ته دا مناسبه ده چې مونږ په دې څیزونو باندې د مناظرې چیلنجونه وکړو؟ دا فتاوا دارالعلوم دیوبند وه. اوس به راشو دا دارالعلوم دیوبند دوم لمبر مفتی چې مفتی اعظم پاکستان بیا چې ورستو جوړ شو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله د مفتی تقی عثمانی صاحب او د مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب پلار مفتی شفیع صاحب هوا مختصر وړو کې رساله ده احکام دعا په نام باندې څه نام دی احکام دعا د دارالعلوم کراچۍ والا شایع کړې ده صفحه 14 مفتی شفیع صاحب په احکام دعا کې لیکي وای سنتوں کے بعد اجتماعی دعا خلاف سنت اور خطرناک بدعت ہے. وای د سنتوں نه بعد اجتماعی دعا کول دا سنت و خلاف او خطرناک بدعت ہے اور اسلاف پر الزام ہے کہ انہیں یہ نیک عمل معلوم نہیں تھا اور ہمیں اس کا علم ہو گیا. وای دا په اسلاف باندې په صحابه باندې تابعین باندې تبع تابعین باندې اکابرین امت باندې الزام لګول دي چې هغوی ته دغه نیک عمل نو معلوم او مونږ ته معلوم شو. دا چا لیکلی دي؟ مفتی اعظم پاکستان اول مفتی چې د پاکستان ټولو نه غټ مفتی شفیع صاحب. اوس به راشو د نن سبا چې مفتی اعظم دی دوم نمبر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دغه فتوا ده فتاوا دارالعلوم کراچی امداد السائلین په نوم باندې چاپ شوې ده او فتاوا دارالعلوم کراچی په نوم باندې معروفه ده. اول جلد اول دی او صفحه 143 جلد اول صفحه 143 فتاوا دارالعلوم کراچی هغه وای چا ځنې تپوس کړی دی چې فرض لمانځه نه پس اجتماعي دعا کول څنګه دی او د سنتو نه بعد اجتماعي دعا څنګه عمل دی که کله کله انسان یو انسان کوي نو د دې څه حکم دی؟ جواب کې ورته لیکي مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب وہی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا متوارث عمل ہے. د فرض لمانځه نه پس اجتماعی دعا کول د اسلاف امت نه متوارث عمل را روان دی د جائز دی. بیا مخ کے ورتوئی مگر سنت کے بعد اجتماعی دعا کسی طور پر بھی ثابت نہیں مگر دے سنت نہ بعد اجتماعی دعا کول دا په هیڅ طریقے سره ثابت نه دا بدعت اور واجب الترک ہے. وای دا بدعت ته واجب الترک ته. بیا چې سن سائل تپوس کړو چې کایو انسان کله کله کوي د دې څه حکم دی؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی سے په جواب کې ورته وای اور کبھی کبھی کرنے سے چونکہ بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے اس لیے کبھی بھی نہ کرے. وای چې کله کله د دعا بعد سنن اجتماعی شکل سره کولو دی وجنا د بدعتیانو بریلیانو صوفیانو تائید کیږي ځکه مناسبه دغه دا چې کله کله د هم انسان نه کوي چې دا غوي تائید او هغه سره مشابهت نشیرا. او زه تاسو نه پوښتنه کوم طالبانو چې دا فتاوا دارالعلوم کراچۍ والا چې دي د وهابیان دي الله د مونږ له عقل را نصیب کړي. نماز حنفی یوه مختصر رساله ده د مولانا خیر محمد جلاندری صاحب رحمه الله چې بانی و د خیر المدارس او حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی صاحب معتمد خلفاو کیو نماز حنفی په نوم باندې هغه یوه مختصر رساله لیکلې ده. نماز حنفی په صفحه 38 باندې وای سنتوں کے بعد اجتماعی دعا خلاف سنت اور بدعت ہے. وای د سنتوں نه بعد اجتماعی دعا سنت خلاف سنت اور بدعت ہے.
فتاوی رحیمیه مفتی عبدالرحیم لجپوری صاحب چې دام د زمونږ د دیوبندي مکتبه فکر یوه معتمده فتوا ده. فتاوی رحیمیه جلد 6 صفحه 184 باندې تفصیل سره په دې مسله باندې بحث کړی دی او نتیجه یې دا راویستلې ده سنتو کے بعد اجتماعی دعا کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں. وای د سنتو نه بعد اجتماعی دعا کولو شی په بدعت کېدلو شی هیڅ شک نشته دی. اوس زه تاسو نه تپوس کوم طالبانو چې دا ټول اکابرین چې د زه درته پیش کوم دا ټول نجدیان دي، دا ټول وهابیان دي. د پیر صاحب ته مونږ وایو چې پیر صاحب چرته کېنه الله الله کوه. مخکې پیران خو به الله الله کول، اوس نن سبا فیسبوکي پیران راوتلی دي. امت په دې وخت کې په څه باندې لګیا دی او د پیرانو صاحبانو بس د شهرت ورته بل هیڅ موندېږي نه، نو په دې باندې سر کړی دی. الله د دې پیرانو او د نام نهاد صوفیه کرامو د فتنې نه د امت حفاظت وفرمایي. بهرحال بیا به مخکې راشو د زمونږ مکتبه دیوبند معتمد او امام میناز د علماء دیوبند د علومو امین او صحیح وارث امام اهل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله یو کتاب لیکلی دی کہ حکم ذکر بالجہر، حکم ذکر بالجہر. په دې کتاب کې په صفحه 108 باندې وای چې د دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره د دې اهتمام وای د بدعت ته رسول الله او صحابانا او فقهاونه هیڅ شرط هم نه دی ثابت. او بیا مخکې وای علماو ته په کار ده چې د دې سیس تردید وکړي. امام اهل سنت سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله خیر الفتوا دا خیر محمد جلندری سے مولانا دا خیر المدارس فتوا جلد 3 صفحہ 92 باندے وہی سنن و نوافل کے بعد اجتماعی دعا قرآن اور حدیث اور خیر القرون سے کہیں ثابت نہیں. وہی دا سنتو نہ بعد اجتماعی دعا دے قرآن نہ او دے حدیث نہ او دے خیر القرون دے زمانے نہ چرتم نہ دا ثابتا. بیا مخی وہی قذافی فتاوہ دار العلوم دیوبند وہی دا مسئلہ پا دارالعلوم دیوبند فتاوہ دارالعلوم دیوبند کیم لکلی دا چی سنتو نہ بعد اجتماعی دعا نشتدا. مسائل شرک و بدعت تاسو با فتوا دا مشہورہ مسائل رفت قاسمی مولانا رفت قاسمی سے دا در دارالعلوم دیوبند مدرس او مفتی دے اس زمانہ کی. مسائل رفت قاسمی دا مشہور کتاب دے دا غی و مختصر رسالہ دا او دیر بہترین دا مسائل شرک و بدعت پنوم باندے او پا دے باندے دا دارالعلوم دیوبند اکابرین و تائیدات تی مسائل شرک و بدعت. پا دے مسائل شرک و بدعت کے پا صفحہ 145 باندے مولانا رفت قاسمی سے مدرس دارالعلوم دیوبند وی سنت نباد اجتماعی دعا بدعت او بے اصل اور منگڑت ہے. دا دارالعلوم دیوبند میں ہم در پیش کرا، دارالعلوم کراچی میں ہم در پیش کرا، بنوری ٹاؤن علامہ یوسف بنوری سے میں ہم در پیش کرا. دا بنوری ٹاؤن جامع بنوری ٹاؤن اس شکم رئیس دارالفتاح دے مفتی انعام الحق قاسمی سے دا مشہور کتاب دے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا. پا دے کتاب کے پا صفحہ 488 باندے وئی چی دا سنت نباد اجتماعی دعا ہیس طریقے سرا دا رسول اللہ نا دا صحاباؤنا دا فقہاؤنا ثابتا ندا. امدکشان فتاوی محمودیہ دا دارالعلوم دیوبند مفتی و مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمہ اللہ او دا فتاوی محمودیہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ پا پاکستان کی خپل زیر نگرانی چاپ کردے دا او شائع کردے دا. فتاوی محمودیہ جلد 5 صفحہ 705 باندے لکی چی سنت نباد اجتماعی دعا ہی چرتا دا رسول اللہ نا دا صحاباؤنا دا تابعینو نا ثابتا نا. دا ټول اکابرین دیوبند طالبانو زه درته پیش کوم که دا ټول اکابرین دیوبند ته تاسو وهابیان وای بیا مونږ ته هم وای مونږ ته هم دا خبره بیا منظوره ده. بهرحال طالبانو په دې موضوع باندې نور هم ډیر زیات حوالې ځکه غواړم درته پیش کولی یم شم. فتاوا نجم الفتوا دا
او په آپ کې مسائل اور ان کا حل دی فتاوی عباد الرحمن دی او نور د زمونږ کابرینو امداد الاحکام دی د زمونږ کابرینو فتاوا جاز درته پیش کولی شم خو د منصف مزاج انسان دی پاره دا هم کافی دی. بهرحال د سنتو نه بعد اجتماعي دعا نه د رسول الله نه ثابته ده نه د صحاباو نه د فقهاو د عبارتونو نه صراحتا او نه دلالتا. اوس به راشو طالبانو اخره کې یو څو اشکالات به مونږ ذکر کو چې عام طور باندې دغه خلق بریلیان او صوفیان یا هغه نام نهاد دیوبندیان چې د بدعاتو مزاج جوړ شوی هغه کوي هغه اعتراضات به مونږ درته ذکر کو. اول اشکال اوله شبهات چې مونږ دلته هغې ذکر کول غواړو دغه ده چې بعضې حضرات دا وایي چې او په آپ کې مسائل اور ان کا حل دی فتاوی عباد الرحمن دی او نور د زمونږ کابرینو امداد الاحکام دی د زمونږ کابرینو فتاوا جاز درته پیش کولی شم خو د منصف مزاج انسان دی پاره دا هم کافی دی. بهرحال د سنتو نه بعد اجتماعي دعا نه د رسول الله نه ثابته ده نه د صحاباو نه د فقهاو د عبارتونو نه صراحتا او نه دلالتا. اوس به راشو طالبانو اخره کې یو څو اشکالات به مونږ ذکر کو چې عام طور باندې دغه خلق بریلیان او صوفیان یا هغه نام نهاد دیوبندیان چې د بدعاتو مزاج جوړ شوی هغه کوي هغه اعتراضات به مونږ درته ذکر کو. اول اشکال اوله شبهات چې مونږ دلته هغې ذکر کول غواړو دغه ده چې بعضې حضرات دا وایي چې د ځنه فقهاو عبارتونو نه داسې معلومیږي چې د لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده. د ځنه فقهاو د عبارتونو نه داسې معلومیږي چې لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده. نو طالبانو دا یاد ساتئ چې چېرته هم د فقهاو دغه قسمه عبارتونه راغلي دي چې هغې نه دا ثابتېږي چې د سنت لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده نو هغه لمانځه نه مراد فرض لمونځ دی سنت نه دی. فرض لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده سنتو نه پس جایزه نه ده. سنتو نه بعد اجتماعي دعا د نن سبا زمانه کې د بدعت او دا زدان تر ځان نه وایم طالبانو د تفصیل او توجیه النفائس المرغوبه د مفتی کفایت الله صاحب او د کشان زبدة التحقیقات او د کشان مسلک السادات د ټولو کتابونو کې د تفصیل موجود دی. ام د کشان ثلاث رسائل د شیخ هاشم ټټوي صاحب او د غماری مغربي صاحب او د احدل یمنی صاحب د ټولو دغه تفصیل لیکلی دی. بهرحال نو چې چېرته فقهاو داسې عبارتونه دي چې هغې نه معلومیږي چې د لمانځه نه پس اجتماعي دعا جایزه ده هلته لمانځه نه مراد فرض لمونځ دی نه کې سنت. دومه شبهه او دوم اعتراض چې دلته وارد کیږي دا چې د بعضې فقهاو عبارتونو نه دا معلومیږي چې سنتو نه پس دعا جایزه ده. سنتو نه پس دعا جایزه ده. د دې جواب دغه دی طالبانو چې چرته فقهاو دا ویلي دي چې سنتو نه پاس دعا جایزه ده هلته مراد انفرادي دعا ده اجتماعي نه ده. هلته څه مراد دي؟ انفرادي دعا. سنتو نه پاس انفرادي دعا سړی غوښتلی شي او اجتماعي شکل باندې چې امام مقتدیانو طرف ته مخ راواړی او لاسونه ټول سره اوچت کړي او په یو مخصوصه طریقه باندې دعا غواړي دغه نه درته مراد انفرادي دعا. او دا هم زه درته ځان نه وایم طالبانو د کومو کتابونو حوالې مې چې درکړې د ټولو دغه تفصیل لیکلی دی. د دوه شبې شوې. درېیمه شبه دلته دا کېږي چې فرض لمانځه نه پس اجتماعي دعا دا هم ته چېرته د رسول الله نه نه ده ثابته نه د صحاباو نه ثابته ده. نو چې بیا فرض لمانځه نه پس اجتماعي دعا نه ده ثابته هغه جایزه ده بیا د سنتو نه پس اجتماعي دعا والے بدعت دی. د دې جواب دغه د طالبانو ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم با عادت مبارکه دغه چې کله به فرض لمونځ وکړو بیا به صحاباو طرف ته مخ راواړو مقتدیانو طرف ته او بیا به دعا غوښتله او په دعا کې لاسونه اوچتول دا په حدیث متواتره سره ثابت دي. بیا ظاهره خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتي صحابه به هم دعا غوښتله نو چې صحابه هم دعا غوښتله امام هم دعا غواړي مقتدیان هم غواړي نو اجتماعي شکل یو خپل ته جوړ شو که نه. اجتماعي شکل خو ضمناً پکې راغی که نه. دا زه درته ځان نه وایم طالبانو د شیخ هاشم ټټوي صاحب رسالې چې کومه حواله مې درکړه په دې کې د ټول تفصیل ټټوي رحمه الله لیکلی دی او شیخ عبدالفتاح ابو غده په باندې بهترین تحقیقات او تعلیقات لیکلی دي. دې ټولو دا تفصیل لیکلی دی چې د سنت
فرض مانځه نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم به عادت شریفه دغه و چې صحابهو طرف ته به یې مخ راواړو نو دې کې اجتماعي شکل یو خپله جوړ شو که نه نو هلته اجتماعي شکل د فرض مانځه نه پس دلالتن ثابت دی پاتې شه سنتو نه پس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به عادت مبارکه دغه چې سنتو نه پس به سنت به کور کې کول په مسجد کې به نه کول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هلته دلالتن هم اجتماعي دعا نه ده ثابته لہذا فرض منځ نه پس اجتماعي دعا دا ثابته ده دلالتن او عبارتونو فقهاو عبارتونو پر دې باندې دال دي د ټول کتابونو حواله ما چې درکړې دي ټولو ذکر کړی دي پاتې شو سنتو نه پاس اجتماعي دعا سنتو نه پاس اجتماعي دعا په هیڅ طریقې سره رسول الله نه صحابهو نه د فقهاو عبارتونو نه ثابت نه ده لہذا د سنتو نه پاس اجتماعي دعا قیاس کول په فرض منځ نه پاس اجتماعي دعا باندې د قیاس مال فارق دی او صحیح خبره نه ده او اسه عوامو ته دوکې ورکول آخره شوبه زه درته ذکر کوم طالبانو که یو سړی دا ووایي اعتراض وکړي لکه عام طور باندې دغه حضرات چې کوي چې او وایي هم دغه او حقیقت هم دغه دی چې ګورئ یو څیز که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت نو دا خو د دې خبرې دلیل نه دی که نه چې هغه جایز به هم نه وي نو د یو څیز عدم ثبوت دا د عدم جواز دلیل خو نه دی که نه نو د دې جواب درته ذکر کوم طالبانو خو په توجه سره یې واورئ ادا چې ګورئ یاد ساتئ دا خبره بالکل صحیح ده خو دغه خبره حقیقت دغه دی چې یو څیز فی نفسه جایز وي شریعت کې د هغه څه ممانعت نه راغلی نو علما پر فتوا ورکړي چې دا فی نفسه جایز دی خو بیا وروستانۍ زمانې کې هغې څیز سره چې کله مفاسد او خرابیانې او غلط عقیدې ورسره شامل شي بیا علما فتوا ورکوي چې اوس دغه څیز پرېږدو د دې به زه تاسو ته یو مثال درکم طالبانو ګورئ حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مستورات ښځې به مساجدو ته تلې او مساجدو کې به یې لمنځونه کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي و چې تاسو ښځې د مساجدو نه مه منې کوئ نو ښځه که مسجد ته لاړه شي جایزه وه خو بیا وروستانۍ زمانه کې چې کله فتنې ډېرې شوې او امت کې هغه صداقت او دیانت هغه شانتې پاتې نه شو چې حکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې نو صحیح بخاری شریف کې حدیث دی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لو ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعده لمنعهن للمساجد كما منعت نساء بنی اسرائیل امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی وا او د مسلمانانو مور ده او ډیره صاحب فضایل کثیره ده آغا فرمای وای چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن زمانه کې چرته ژمدی وای او د ښځې حالات د نن زمانه کې چې د کومې ښځې کوم عادتونه کوي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی وای او مشاهده کړی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ښځې د مساجدونه منې کړی وای بیا وروستانۍ زمانې کې چې کله فتنې ډېرې شوې بیا صحاباو ښځې به د مساجدونه منې کولې عمدة القری علامه عینی رحمه الله په عمدة القاری شرح صحیح بخاری کې په دې باندې تفصیلي بحث کړی دی نو داسې مونږ هم وایو چې ګورئ د سنتو نه پس اجتماعي دعا چرته د رسول الله نه صحابه تابعین نه ثابته نه وه نو فی نفسه جایزه وه که یو سړی وکړي څه بدي نه وه خو چونکې بریلیانو بیا د زمونږ په خیبر پښتونخوا سیفیان بریلیانو هغې دې ته د سنتو او د واجباتو درجه ورکړه او چې څوک یې نه کوي هغې باندې نکیر کوي نو دې له وجې نه اوس دې سره مفاسد شامل شول او خرابې عقیدې ورسره شاملې شوې اوس زمونږ رای دغه ده چې په کار دغه ده چې د دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره مطلقا پرېښودلی شي په دې باندې تاسو پوه شئ نو کومو اکابرینو لکه فتاوی حقانیه یا زمونږ نور اکابرینو چې دا د حضرات پیش کوي چې پلانی بزرگ به اجتماعي دعا کوله پلانی بزرگ نو که هغوی حضراتو کړې هم ده نو د هغې صحیح وجه دغه ده چې فی نفسه دغه څیز جایز و هغې حضراتو د حالات هم مخکې نه خو بیا اوسنۍ زمانې کې دې څیز ته درجه د سنت او واجب ورکړله شله او بدعتیان په دې باندې مناظرې کوي یا لکه د نام نهاد دیوبندیان چې په دې باندې مناظرې کوي اوس چونکې د دې التزام او اهتمام کیږي ګوره التزام او اهتمام نوره څه ته وایي خو دې ته وایي که نه چې ته په بل چا باندې رد کوې او چې څوک یې نه منې هغه وهابي دی نو اوس دې د وجې نه دغه څیز پرېښودل پکار دی یوه خبره
بلا خبره ده چې ما درته عبارت د علامه ظفر احمد عثماني صاحب ذکر کو چې هغه وایي چې رحم الله طائفه من المبتدعات، الله د په بدعتیانو باندې رحم وکړي. نو علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله دا دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره دا د بدعتیانو علامت ګرځولې ده او دا د بدعتیانو علامت دی. او حدیث کې راځي، حدیث د ابو داود دی، من تشبه بقوم فهو منهم. د دې حدیث تفصیلات په خپل ځای باندې او حکیم الامت تانمی سے په امداد الفتاوا کې مختلفو ځایونو کې لیکلي چې د تقوی اعلی درجه دغه ده چې یو سړی د اهل باطلو سره مشابهت په فعل کې هم نه کوي اختیار. لہذا مونږ دا وایو چې د دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره دا د اهل بدعو علامت ګرځېدلی دی. نو د تقوی تقوا دغه ده چې سړی اوس دغه دعا بعد سنن پرېږدي او نه غواړي په دې وجې چې اهل بدعت سره او اهل باطلو سره په فعل کې مشابهت نشي. مونږ دې پیرانو ته ډېر حیران یو چې ځان ته وایي چې اهل الله اولیاء الله او په دې څیزونو باندې عمل نه کوي. یوه خبره. بلا خبره طالبانو دغه یاد ساتي، ما درته ذکر کړه علامه مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثماني سے فتاوا دارالعلوم کراچۍ والا هغې یوه ډېره ښکلې نکته ویلې وه. دا وایي چې دغه دعا بعد سنن اجتماعي شکل کې په کار ده چې سړی کله کله هم نه غواړي بطور جواز دی هم نه غواړي. سله وجې دې د وجې نه چې د اهل بدعاتو تایید نه وشي. نو دې د وجې نه مونږ دا وایو چې بعضې زمونږ اکابرینو خیبر پښتونخوا یا د افغانستان مشایخو دا دعا غوښتلی هم وي، نو هغه د خپل زمانې مطابق وه. خو د نن زمانې کې اوس حالات بدل دي. دا زمونږ خیبر پښتونخوا کې صیفیان دي، بریلیان، شیخ غلام حضرت باقاعده په دې باندې رساله لیکلی ده، دروس یې دي په دې باندې باقاعده. هغه دې ته د سنت وایي، واجب درجه ورکوي چې څوک نه کوي، په هغې باندې نکیر کوي، په هغې باندې رد کوي. نو کله کله د دعا بعد سنن که سړی وایي چې زه کله کله کومه جواز په طور باندې، نو موږ دا ورته وایو چې جواز په طور باندې هم اوس کولی نه دي پکار، چې ځکه چې دې د وجې نه د اهل بدعاتو تایید کېږي. دا خبره. سلارمه خبره زه دا درته ذکر کومه چې فقهاو د قاعده ذکر کړې د طالبانو، البحر الرائق کې ابن نجیم، فتح القدیر کې ابن الحمام او فتاوا هندیه شامی وغیره د ټولو د قاعده ذکر کړې ده چې که یو سیز یو حکم چرته متردد شي د سنت او د بدعت په مابین کې، یعنی شک پکې پیدا شي، بعضې علما ورته بدعت وایي او بعضې ورته سنت وایي، بیا د ټول فقها قاعده ذکر کوي، وایي وجب ترکه چې د هغې سیز پرېښودل واجب دي، ضروري دي. اوس ګوري ما درته څومره فتواجات پیش کړې، دا ټول اکابرین ورته بدعت وایي که نه، او بل طرف ته بعضې حضرات دې ته جایز وایي. نو چې یو سیز د سنت او د بدعت په مابین کې متردد شي د هغې پرېښودل واجب دي. بیا چې یو سیز د بدعت او د نفس جواز چې په سنت نه هم کمه درجه ده د هغې په مابین کې متردد شي، نو د هغې پرېښودل خو بدرجه اوله واجب دي. نو دې له وجې نه مونږ رای دغه ده چې په دې زمانه کې دعا بعد سنن دغه صحیح نه ده، د دې غوښتل صحیح نه دي، او په دې باندې مناظرې چیلنجونه کول او په دې باندې چې څوک یې نه کوي هغې ته وهابیان ویل، دا غلو فی الدین ده او کم عقلي او کم علمي دلیل دی دغه. او یوه بله خبره هم درته کوم طالبانو، ګورئ زمونږ خپل عادت دغی چې مونږ چېرته لاړ شو جومات مسجد ته او په یو امام پکې مونږ لمونځ وکړو، نو لمانځه نه پس مونږ ګورو چې هغه امام داسې حرکات خو نه کوي که نه چې دغه بدعتیانو والحرکات وي. که هغه امام چېرته حرکات او علامات یې داسې چې هغه د بدعتیانو وي، بیا مونږ ته پته ولګي چې دغه امام بدعتي دی، او که نه بیا مونږ ته پته ولګي چې دغه امام صحیح عالم دی، متبع سنت دی. اوس ګوره که ته چېرته دا وایې چې زه د دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره جواز په طور باندې کومه، نو ګوره یو عام سړی به په تا باندې دغه شک کوي چې دا خو بدعتي دی. او حدیث کې راځي چې د تهمت ځایونو نه ځانونه ساتئ. نو دې له وجې نه مونږ وایو چې دعا بعد سنن پرېښودل د نن زمانې کې جواز په طور باندې چیزې چې څوک ورته مستحب یا سنت وایي هغه خو ډېر په غلطه باندې دي. یوه خبره. بله خبره طالبانو دا یاد ساتئ، ګوره که د دعا بعد سنن ته کوې جواز په طور باندې، نو عام طور باندې د عوامو عادت دغی چې هغه خپلو ملایانو ته ګوري. ملا صاحب امام صاحب چې کوم کار کوي بیا عوام وایي چې دا سنت دی او دا د دین حصه ده. اوس یو سیز نه رسول الله نه ثابت دی، نه صحاباو نه ثابت دی، نه تابعینو نه، نه فقهاو نه، نه صراحتن نه دلالتن، او تی کوې
او حیله دې ورته دا جوړه کړې ده چې زه جواز په تور باندې کوم، نو د تا عوام بسوي، د عوامو اعتقاد به څنګه بچ کیږي، د عوامو عقیده به څنګه محفوظ کیږي. عوام خو به دغه وایي که نه چې دغه څیز لکه چې د دین حصه ده. نو دې له وجې نه چې عوام په غلط عقیدې کې مبتلا کیږي، د ډېر وجوهات دي، همدغه شان نور وجوهات هم زه درته پیش کولی شم چې هغې دې له وجې نه مونږ دا وایو چې په دې زمانې کې دعا بعد سنن اجتماعي شکل سره پرېښودل پکار دي او د دې تایید نه دي کول پکار، بلکې په دې باندې رد کول پکار دي. بهرحال نور هم ډېر وجوهات دي. احسن الفتاوا تاسو وګورئ، هغې هم بعضې وجوهات ذکر کړي دي او فتاوا رحیمي هم نور ډېر وجوهات ذکر کړي دي. بهرحال نو طالبانو دا د دعا بعد سنن اجتماعي شکل باندې د هغې مختصر وضاحتو الله د مونږ ته په سنتو اتباع نصیب کی. الله د بدعتو نه او د اهل بدعتو د تایید او د مشابهت نه زمونږ حفاظت